په کور کې ناست څه ورته نشي څه نه خوري چې دلته په جومات کې لږ ساعت کښېني وایي نشم کښېناستی خدای پاک دې ښه کړو حجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دا حدیث روایت کړی دی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ وکړو نو بیا به د ملګرو سره مشغولېدو واز نصیحت پې کوو. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ وکړو نو راتاو شو زموږ طرف ته. چې راتاو شو نو مونږ ته نصیحت شروع کړو. نو فوعظنا موعظة بلیغة مونږ ته یو مؤثر تقریر وکړو یو مؤثر نصیحت یې راته وکړو. نو نصیحت داسې و چې هغه نصیحت په مونږ ډېر زیات اثر وکړو. مونږ یې ویرولو مونږ له امید راکړو. د هغې تقریر په وجه باندې زمونږ د سترګو نه اوښکې وبهېدې او زړه م ویرېده. یو سړي ورته وویل ای د الله پیغمبره وایي دا نن خو دې چې کوم نصیحت وکړو د دې مطلب دا دی لکه چې ته مونږ ته اخرني خبرې کوې لکه چې له دې نه وروسته به ته مونږ ته بل تقریر نه کوې. دا خو دونه زیات د زړه د درد او د زړه د کومې نه. نو ای د الله پیغمبر مونږ ته لږ نور نصیحت وکړه. دا کم تقریر چې دې وکړو دا خو وشو خو لږ راته نور وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته لږ نور نصیحت داسې وکړو چې اوصیکم بتقوى الله زه درته نصیحت کوم چې د الله نه یریږئ د الله نه ویریږئ. د الله نه یری دپاره خاص شکل نشته چې دغه شکل اختیار کړي. د تقوا معنی ده په عربۍ کې بچ کېدل احتیاط کولو ته تقوا ورته وایي پرهیز ورته وایي. په دې وجه باندې په شریعت کې تقوا دې ته وایي چې د کومو کارونو د کولو الله حکم کړی د الله د یېرې نه هغه کول او د کومو کارونو نه چې الله منع کړي ده د الله د یېرې د وجې نه د هغې نه منع کېدل. دا تقوا ده. د مونځ ټیم شو او د مونځ په ټیم کې ته په کرکټ ګراؤنډ کې یا د گپ شپ په محفل کې ناستې یا په کور کې بچو سره گپ لګې او په دې دوران کې ته فوراً پاسې وې چې حی علی الصلاة ویلی شوې ده منزله دا تا څه وکړو دا تا تقوا وکړه. په دروغو کې لګیا وې بوخت وې او एकदम درته پته ولګېده چې اوهو دروغ خو ګناه ده او فوراً بېرته راوګرځې چې هلکه بس خبره مې وکړه خو زما خیال له ټیک نه ده زه به پکې دغه وکړم بحث به وکړم معلومات به وکړم چې دا خبره داسې ده او که نه د خدای خبر څه دي. پرون یو هلک ما نه په ټلیفون تپوس وکړو چې دا څنګه مسله ده چې په جرابو کې مونځ کېږي که نه کېږي. نو ما ویل کېږي په جرابو کې څه مسله
وی دلته یو مولوي صاحب دی هغه ویلي چې په جرابو کې مونځ کېږي خو د سړو پکې کېږي او د ښځو پکې نه کېږي. نو ما تا ته چا وویل؟ نو که ما ورته اوس لنډ ویلي وی چې او دا خبره د مولوي صاحب غلطه کړې ده، نو بس خبره چې ونه هغه زما هم ورانه و، دا مولوي صاحب هغه خو هسې ورانه به. نو ما ورته تا ته چا وی؟ زمونږ په کور کې ښځې وی. مل د هغې ښځو نه تپوس وکړه چې تاسو ته چا ویل؟ ویل هغه وایي چې په پلاني ریډیو سټیشن نه پلاني مفتي صاحب یا هغه دا خبره کوله. مل هغه داسې نه دي ویلي، هغه به داسې ویلي چې په جرابو مسه کېږي که نه کېږي اودس کې. نو مل ستاسو د کور زنانو به یا ډوډۍ پخولې یا بیچې پخو، نو هغه به د اودس کولو په ځای باندې مونځ یاد کړی. نو مل مونځ پکې نشته، د اودس کې د مسې خبره به یې کړي. نو ښځو نه چې تپوس کوي او دقه شانې څه مسه یادول نه. نو ګوره एकदम به جواب نه ورکوي چې بس چا نه د خبره واورېده او فورا بیا چې کوم دی هغه ته کنځلې شروع کړي. نو دا په دغې دوران کې ستا په ذهن باندې دا خبره سوره شوه چېرې دا خو دروغ دي، لهذا د دروغو نه راوګرځه، دا تا تقوا اختیار کړه. که یو سړی ډېر زیات نیک عمله، شکل ډېر ښایسته وي، اوږده یې ږیره وي، ښه غټې پټکۍ وي، ښه څلورګوټې لمنې، ښه سحر مانځه کې د ټولو نه مخکې ناستي، خو چې د چا سره معامله راشي او دی په هغې کې سود کوي یا د زنا موقعو ته میلاو شي او زنا کوي یا په غیبت کې لګیا شي او بل شي ته پکې اړمي، په دغه ټایم کې ته دې متقي سړي ته ووایې دې ښکاره شکل واته چې هلکه د الله نه ویرېږه، اتق الله، د الله نه ویرېږه. هغه به یې ولې زه هندو درته ښکارم، څه سر نه به ټوپۍ لري کې سړی خو مې نه ده پرېښی. نو ته به ورته وایې سړی دې نه ده پرېښی، خو غیبت کوې، غیبت نه ځان منع که دې ته وایي تقوا، د سود نه ځان منع که دې ته وایي تقوا، د شرابو نه ځان منع که دې ته وایي تقوا. نو پیغمبر علیه السلام مونږ ته ووایي چې اوصیکم بتقوا الله، وصیت درته کوم، نصیحت درته کوم چې د الله نه یریږئ او د الله نه یره اختیار کوي په امتثال د اوامرو کې هم او په اجتناب د منهیاتو کې هم. یو خبره راته دا وکړه چې په هر حالت کې د الله نه ویریږه، کم ځای کې چې یې په کم حالت کې چې یې د الله نه یریږه، بل چا نه مه یریږه. دویم نصیحت یې راته دا وکړو چې والسمع والطاعت، چې کوم اجتماعیت کې یې ستاسو چې کوم مشران ګرځولی شوي، نو د دغې مشران چې کوم ګرځولی شوي او دا د مسلمانانو د اجتماعیت د ودې دپاره، نو د دې خبره اورئ هم، غوږ ورته ږدئ او بیا یې خبره منئ هم. چې کوم څوک په تاسو اولو الامر جوړ شي نو د هغې خبره اورئ هم او منئ هم. دا به څنګه ممکنه چې یو سړی تا په ځان مشر کړی هم دی او هغه تا د الله دین طرف ته رابلي هم او ته د هغه خبرې ته اړولې غوږ نه ږدې. نو دویمه خبره راته دا وکړه چې کوم خلک ستاسو دین اسلام طرف ته رابلونکي دي او ستاسو د اسلامي اخلاقو معاملاتو د ترقۍ سوچ کوي، نو د هغې خبرې ته غوږ دی او چې غوږ هم کېښود نو داسې مه وایه. تاسو که فکر کړی بعضې موقعو کې سړی به د مولوي صاحب نه تپوس وکړي مولوي صاحب دا مسله څنګه ده، نو مولوي صاحب ته اړولې پرېږدي نه خواته یو بل ناشي هغه ورته وایي دا داسې ده داسې ده داسې ده، نو ایسته په شړه روان شي بل څه وایي. نو کله بیا هغه مولوي صاحب ښه سړی نو هغه بېرته جواب ورکړي وایي هلکه دې سړي خو داسې وویله خو داسې نه ده دا خبره داسې ده. خو کله کله مولوي صاحب له قار ورشي هغه وایي دغه مفتي صاحب ټیک وایي، جو هغه خلک ایسته قر کړي ځکه چې مفتي صاحب خو اوتې بوتې ویلي یا کوم چې مفتي نه یې واسې په زور باندې خلک ورته هغه ځان نه مفتي جوړ کړي. نو په دې وجه باندې غوږ بږ دې خبرې ته او چې کومه خبره ټیک ده نو بیا والطاعت، بیا به خبره منې هم، داسې به نه کوې چې د مشرانو سره به اړمې او د مشرانو سره به مقابلې به ورسره کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راته وویې که دا پتا کم مشر شوی دی دا سړی ستانه انتهایی په حیثیت کې کمزوری ولې نه وي، حبشي غلام ولې نه وي، خو چې د مسلمانانو د اجتماعیت مشر شو ذمه دار شو نو بیا خبره منئ. دا ځکه چې ټول کارونه به د چا ټیک نه وي، ټول کارونه به ټیک نه وي. فانه من یعش منکم بعدي، زمانه وروسته به ستاسو بیا دا حالت نه وي. پیغمبر علیه السلام فرمایل زمانه وروسته چې کوم خلک راځي هغې باندې به وحي نه راځي، وروسته بل پیغمبر شته نه چې ستاسو د ټیک او د غلط د الله تعالی په حکم باندې وضاحت وکړي چې دا ټیک دی او دا غلط. لہذا زمانه وروسته او په تاسو کې اختلافات ډېرېږي، اختلافات او اختلافات به په وړه وړه خبره باندې به اختلافات شروع شي.
نو چې کله دا اختلافات شروع شي نو په دغه دوران کې بیا تاسو دې ته مه ګورئ چې پلانې سو یو پلانې سو زمونږ فایده پسې کړي او زمونږ نقصان پسې کړي بس زما سنت ګورئ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو بیا زما سنت راټینګ کې زما طریقه راټینګ کوي او کم چې تاسو ته خلفای راشدین درته وایي چې په نه غلار روان دي دا غي په طریقه پسې روان شي تمسکو بها ټینګ رواني شي په دغه طریقه باندې ټینګ عمل وکړي وعضوا علیها بالنواجذ او داړې په ولګوي داړې اخونه باندې راټینګ کوي ځکه چې تاسو زما په سنت پسې اور پسې نشي د خلفای راشدینو په دغه پسې اور پسې نشي نو بیا به تاسو کله د یو لالا زنده‌باد او کله د بل لالا زنده‌باد نو لالا به نه معلومیږي کله یو لالا کله بل لالا کله بل لالا نو د اخره پورې مرګ براشي او ته په نیغه لار باندې مستقیم پاتې نشي نو ښکاره خبره دا شوه لنډه خبره دا شوه چې زما چې کوم سنت دی قرآن دی حدیث دی او د خلفای راشدین چې دي د هغې تشریحات دي نو هغه راټینګ کوي او په هغې باندې داړې ولګوي یعنې چې خلاص در نشي و ایاکم ومحدثات الامور نوي کارونه لږه سړی کله کله وایي جي وخت بدل شوی دی اوس دغه خبر نه چلېږي اوس یې داسې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ګورئ د دین په معاملې کې به نوي نوي کارونه نه وي دین هغه دی کوم چې الله ښودلی دی او الله چې کوم ښودنه غوښته هغه یې ښودلی ده نور نشته سره خیر کار چې هغه تا ته وښیي دغه د خیر کارونه دي کوم چې الله ښودلی دي نو د دین په کار کې به نوي خبرو باندې عمل نه کوې ولې ځکه کل محدثه بدعه هر نوی کار په دین کې دی ته بدعت ورته وایي وکل بدعة ضلاله او هر نوی کار چې راځي نو هغه ګمراهي د ځان سره راوړي او وکل ضلاله فی النار او ګمراهي چې ده نو هغه سړی اور ته رسوي نو که د اور نه ځان بچ کول غواړئ نو د بدعاتو او خرافاتو نه ځان وساتئ او بدعاتو نه ځکه ځان وساتئ چې بدعات سړی ګمراهۍ طرف ته رسوي حضرت عبدالله فرمایي ابن مسعود رضی الله عنه چې یو ځل موږ داسې ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اوږده کرښه راښکوله وی لکه دا یې نه خلکو ته وی وی دا یې نه اسلام دی په منځ کې اسم دا هغه دی نه روان شه قرآن له لاس ورکړه حدیث له لاس ورکړه سیده به په دې نیغه لار دی جنت ته به لاړ شي دا جنت طرف ته صراط مستقیم دی او بیا د دې کرښې نه یو طرف ته کرښه بل طرف ته کرښه بل طرف ته کرښه داسې کرښې راښکولې وی موږ ته دا کرښې دې وپېژنې ولې دی وی موږ ته وی چې او کرښې هم ولې دی وی چې دا کرښې هغه کرښې دي چې په دې د یو قوم ولاړ دی وایي د ما سره ده دلته پالټي ولاړه ده وایي د ما سره ده دلته 10 روپۍ ولاړې دي وایي ما سره ده دلته چې کوم دی نو د چا سره د محبت دی وایي ما سره ده دلته د چا نفرت دی وایي د ده سره مه ده دلته کې چې کوم دی نو څه ترجیحات دي خپل خواهشات دي په هغې پسې ده نو وایي په دې هره د صراط مستقیم نه چې را کمې کرښې چاپېره تاو شوي دي په دې هره کرښه باندې په دې ګوټ باندې شیطان ولړ دی یو دی وایي دې خوره ده بل وایي دې خوره ده نو که دې خوا ستون شو د صراط مستقیم نه به بالکل په جنوب طرف لاړ شي که دې بل طرف ته ستون شوې د صراط مستقیم نه به سیده بیا شمال طرف ته لاړ شي نو چې څونه پکې بیا حرکت کې امر به بیا نور ګمراه کېږي نو په دې وجه باندې په صراط مستقیم څه شی دی صراط مستقیم دا قرآن دی او دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دی نو علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المهدیین په قرآن په دما په سنت پسې دی او په خلفای راشدینو په طریقه پسې دی وعنه او د دغه ارباز بن ساریه رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی صلی منذ کو بنا مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم و ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ منذ نو چې مونږ وکړو نو دا مولوی صاحب چې دی پیغمبر علیه السلام سنت داسې کوي چې دا به د مقتدیانو ته راتاو شي لکه زه اوس تاسو ته مخامخ کېناستم نو چې دا راتاو شو نو هسې به نه راتاوېده زموږ په دې دور کې دا مولیان راتاو شي نو بس دغه شانې اب تا ته ګورو ته به هغه ته ګورو چې دا مولا څه کوي او دا مولا وایي چې دا مقتدیان به څه کوي نو په اخر کې مقتدیان یو تر وکړي د جومات نه ودانې نو جومات خالي شي قدر له نو هسې یو بل ته ګوري نو پیغمبر علیه السلام چې به راتاو شو نو هسې به نه راتاوېدو څه به ویل مقتدیانو ته پوهه کول به چا نه به څه غلطي شوې وه دا غلطۍ اصلاح به یې کوله کومو خلکو به تپوس کړی و مخکې د هغې به یې جواب وکړو نو دې لپاره به راتاوېدو نو اقبل علینا بوجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خپل مخ راتاو کړو فوعظنا نو مونږ ته نصیحت وکړو تقریر راته وکړو موعظة داسې نصیحت یې راته وکړو بلیغة چې ډېر مؤثر تقریر وکړو ظرفت چې وبیدلې منها د هغې په اورېدا باندې العیون سترګې ووجلت او ویرېده منها د دې په وجه باندې القلوب زموږ زړونه
فقال رجل یو سړی وتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبره ک لکه چې ان بیشک هذه دا تقریر دی موعظه تقریر مودعين اخرنه دا لکه چې رخصتون کې تقریر فاوصنا نو موږ ته لګ نور نصیحت وکا نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اوصيکم زدرت نصیحت دا کوم چې بتقوا الله د الله نه یره اختیار کړي اوصيکم بتقوا الله اختیار کړي یره د الله نه والسمع او دویم درته دا نصیحت کوم چې والسمع والطاعت خبره ته وخت دی او بیا منی د خپل مشرانو خبره منی کم دی چې مشر دلته یو ملنګ راغله د موږ د جمعات ته نو قصې ماته کوله چې مسکو نو قصې کوله وی چې یو کلی ته چرته یو زغه تله دا ملنګ تله نو هغه ملنګ له خلکو ډوډۍ رانوړه چې ډوډۍ رانوړه نو شریف خان لاته په یو طرف لاړو دا بل ته په بل لاړو دا بل ته په بل لاړ دقه شان یو دی هغه کېناست نو یې سحر وګش په تیر کړ په جمعات کې نو په جمعات کې سحر پاش دی چې خدای هم بکړه کلی ول ډېر خلک دې دعا وکړي چې الله پکې یوت ممبر پکې هم راولي جنرال کونسلر پکې هم راولي ایم پی ایم پکې راولي ایم ان ایم پکې راولي سېنیټر هم پکې راولي او چې دا ټول خلک ممبران کونسلران افسران وی خلک ول چې امين پته دې چې یغه خلک خوشاله او چې د امیر صاحب دعا وکړه وی دا غدنه بل دې لړ بل ور دینو الته کې یو سړی ډېر عزت احترام وکړه کلی چې مشر هغه احترام وکړه احترام مطلب دا نه چې ګنه ډېر ډوډۍ ولا په حق یعنی هغه له عزت ور چې عزت ور کو نو سار په منځ کې پاس ویل خدای وبخا د دې کلیوالو لپاره دعا وکړي چې الله په دې یو مشر متفق کړي د ډېرو مشرانو د مشرین وسات وی خلکو په امینه مونږ وایي چې موږ ته ګوره موږ د سبقونو دې لپاره وایي چې موږ یو مشر موږ ځان لوي چې دې ځان لپاره وایي ځان لپاره وایي دا بل ځان لپاره وی سمود بعد هغه ملنګ بیا په الار دی ده نو کوم کلی ته چې دعا کړو چې خدا ډېر مشران پکې پیدا کړي کشر د مشر نه مشر کې او مشر د کشر نه مشر چې ملنګ راغی ته پوښتنه وکړه چې اکل څه شو یا وران شو ولی دغه چې تم مشر او دم مشر مخاطب د ما سره جګړه کړه بس تاسو جګړه کوم دشمنیان په تیرې شوې کله شړو خلک ته تل یو قابل انګا بنګا تر رسیدلی وران شو او بل کلی ته چلاړو نو هغه ډېر ترقی کړو دغه مشر یو نو خبره به په مشوره کې چې په مشوره کې دا نو خبره به مشر واغسته او کمزوري خبره به پرې خو دا غي په ذریعہ باندې ډېر جګړې او خپګانونه چې هغه بس شو هغه به ختم شو دباو بشو نو دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته وی چې تاسو د مسلمانانو کوم اجتماعیت ده نو پای کې بس تاسو مشري سو بم کشري نو والسمع والطاعت د مشر خبرې تم وګ دی او بیا په به منی هم چې کوم پکې ټکی وان كان عبدا حبشيا اگر چې د تاسو مشر غلامی او تو رنگي حبشي تو رنگ خلک فانه ذک شان د من يعيش منکم پتا څه کې چې کم سره وخت تیر کی بعدی زمانه رسته زمانه رسته ژوندې فسيرا اختلافا كثيرا د ډېر اختلافات ویني خو دغه اختلافات په حالاتو کې فعليكم بسنتي زما سنت راټینګ کوي او سنت الخلفاء الراشدين المهديين او دغه هدایت یافته او خيار خلیفګانو سنت راټینګ کوي او یوازې راټینګول نه خلک ویره جیدم خو سسړی نه د پرېخي الله تعالی پیغمبر وي تمسکو بها مضبوط راونی سي منګولې په ولګوي وعضوا عليها بالنواجذ او داړي په ولګوي چې بالکل د نه ونه لګي واياكم ځان ساتي او محدثات الامور په دین کې د نوې خبرونه فان ذک كل محدثه هر نوې کار بدعت بشریت کې دا بدعتي وكل بدعه ضلاله او هر بدعت چې دا گمراهي طرف ته سړی بوزي رواه احمد و ابو داود والترمذي وابن ماجه الا انهما لم يذكرا الصلاه بل حدیث په بل انداز باندې نقل شوی دی ترمذی ولوي چې را صلات پکې نشته پاغه کې مطلب د څه نصیحت یو کو موږ ته د تقریر باسه پکې د مونږ باس پکې نه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی هغه خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کرخ راخ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطن یو کرخ ثم قال بي ويل هذا سبيل الله دا نه غد الله لار دا دین دی ثم خط به کرخ راخ کو دی خطوط ډېر کرخه عن يمينه د دې غټه کرخه نه خي طرف ته او شمالي او کین طرف ته وقال بي هذه سبل دا نور لاري دی على سبيل بلار من هذا دینا على هذه سبل دا نور لاري دی
على كل سبيل منها شیطان په دې هر لار باندې شیطان ولاړ دی يدعو الیه ځان طرف ته خلق را بلی دا غي نرسته بیا دا آیت ولوسو چې وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دا زمانه غلار چې په دې باندې دی او نه غلار چې قرآن دی او حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د بدن لار شم خود دوه چیزونه درته پرېدم ک په دې عمل کاو شیطان هم نشي گمراه کول یو قرآن دی بل حدیث دی په دې وجه باندې موږ تاسو ته پکار دي چې د قرآن او د حدیث نه راهنمایي لپاره د قرآن او د حدیث دکړه وکړو دا غي مطابق خپل ځان جوړ کړو الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين پرون دا وفات شوی نه اگر پر دعا وسره کوي چې الله مغفرت نصیب کړي اللهم اغفر لها وارحمها ولا تعذبها انك انت الغفور الرحيم برحمتك يا